اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو ډېر مهم شاید عرض کوم تاسو خدمت کې مرده دفن کول آداب، یعنی د تدفین آداب. یو مرده څه مو دفن کو څه آداب دي، څه واجبات دي ورکې، څه مستحبات دي ورکې. دی خیال ساتل ضروری دی پکار دی، دی باندې پویا و پکار دی. خیال ساتو دا د هر یو کس د هر یو کور ضروری مسئله دی. واجباتو کې دا د څه مرده داسې دفن کړه چې هغه بوی بهر ته نه روځي، او بل دا که چیرې درندگان حیوانات راغلل هغه رونه بسي، دوره یې ته پکار دی دفن کې. او دویم واجباتو کې دا څه مرده ته پکار دی ښي سیډ باندې، ښي پهلو باندې څملی او قبلې طرف ته هغه دغه مخ وي پکار دی. دریم واجباتو کې دا راځي چې داسې ځای کې دفن کړه چې هغه د دغه مرده اهانت او توهین سبب جوړ نه شي. مطلب داسې ځای کې نشي دفن کړی چې هغه ځای کې توهین کېږي، اهانت کېږي، مثلا قبرستان نه وي، ډیری وي او چی وي. یو دا شی دی کې مثلا دا د کافرانو قبرستان کې دفن نه کړي، او بل دی کې دا راځي چې غصبي قبرستان کې پکار دفن نه کړي. کومه ځمکه غصبي وي، اجازات نه وي، هغه کې حرامه ده. مستحباتو کې یو شی دا دی، مستحبات ذکر کوم. قبر څومره جوار شي، قبر د یوه متوسط درمیانه انسان څه څومره وي هغه اندازې په مطابق وکړئ، قبر جوار شي. دویم مستحب دا دی قبرستان کې څه تی ټولو نږدې قبرستان کې دفن که، خونی څه څومره نږدې قبرستان دی مغه کې دفن که، مګر دا څه وریا قبرستان کې ښه مؤمنان علما دفن شوي بیا یې هلته یوسه. دریم مستحب دا دی څه کله د مرده راوړلو قبر صحیح څو قدمو کې نږدې اول کېږدوه، جنازه یې کېږدوه خاورو باندې یا کاټ کې مثلا کېږدوه، ورو ورو یې نږدې کوه. یوه سټیپ کې نږدې که، بیا دویم سټیپ کې نږدې که، بیا دریم سټیپ کې نږدې د کړو، څلورم سټیپ کې بیا مرده قبر ته داخل که. خو داخلول کې فرق دی. که چیرې سړی دی، سړی سار باندې ورنه بسه، اول سار قبر ته ورنه بسه، بیا نور بدن. که چیرې ښځه دی قبلې طرف ته یې کېږدوه، دریم ورې څه کله کېږدوله، څلورم ورې ښځه بیا جنازه یې اوچاته که، هغه مکمله بډي یو ځای قبر ته ورکوزه که، قبلې طرف نه یې ورکوزه که. او پاسه پکار دی څه یو چادره په ونیولی شي ښځې باندې، څه هر څوک ونکسي. کله د قبر کې کېږدولو، قبر کې کېږدولې طریقه هم همدا دی چې ته قبر کې داسې کېږدوه څه هغه قبلې طرف ته یې مخ وي او د ښای طرف یې مطلب ځمکې باندې وي. او دې کې اول کارنده یې څه کېږدول پکار یې ګانډې خلاصې کړي، څومره ګانډې دي کفن والا هغه ګانډې ټولې خلاصې که. او سار ته ورته یو بلخ جوړ که خاورونه، بلخ باندې سار کېږدوه، او بیا خپل ښای لاس یې هغه ښي مړ باندې کېږدوه، خپل چپی لاس یې هغه چپي مړ باندې کېږدوه چې کوم ټایم کې تلقین لوستی شي بیا یې خورایي. او بیا چې کوم کس قبر ته کوزیږي پکار دی هغه طهارت څه وي، یعنی وضو یې وي پکار دی، او سر باندې چی نه وي، خویلي چی نه وي. هغه نه علاوه پکار دی خپې هم پرخمنډې وي په اعتبار سره. کله هغه دوباره څه روځي قبر نه پکار سر طرف نه رونځي، خپو طرف نه هغه پکار دی روځي قبر نه. او کوم کسان څه حاضر دي چې کله قبر نه خاورې چوي پکار دی هغوی هغه قبر نه لږې خاورې وچوي. ښه کې مستحب دی چې خپل لاس څټ سره د لاس څټ سره داسې لږې لږې خاورې ونیچوي اخري ټایم کې، او انا لله و انا الیه راجعون ذکر پکار دی یایي. که چیرې ښځه دی دفن کېږي پکار دی هغه سره محرم کس قبر ته نوځي، یعنی محرم کس قبر کې دفن کړي. او قبر ته مربع جوړوی شي، مستطیل یا جوړوی شي، قبر فرق نه کوي. قبر چې کله جوړ کو قبر پکار صرف څلورو باند ګوتو برابر الواړ کې، دوره پکار دی الواړ شي، څلور باند ګوتو برابر، دینه پورته نه دی پکار، دا مکروه دی، دا نه دی پکار. او قبر چې کله تیار شو خاورې په واچولی شي، بیا هغه نه بعد قبر نه اوبه واچوه، لوټې سه یو چیزه اوبه په واچوه. او بیا هغه نه بعد هم چې کله تیار شو هغه نه بعد قبر نه پکار دی مو خاورو سه لږې لږې خاورې پکار دی ونیچوو وورې. ان انزلناه فی لیلة القدر پکار دی یایو په ورباندې زیات ثواب دی مرده ته اجر رسیږي. کله چې ټول خل لاړل تلقین الویستلی شوی دی، ټول خل چې کله لاړو اخیري کې بیا یو تلقین قبر چې کله بند شو خاورې په واچولی شي تیار شو، اخیري کې یو تلقین بیا په ولویله څه مرده دپاره مغه ټایم کې منکر نکیر رسي تا دا څه هغه سوال جواب صحیح وشي. خدایا ایمو ټول مردگانو بخښي، مو باندې رحم وکړي، مو ته د تدفین آداب باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.